خویندو ورونو خدای دې وکړي چې روغ رمټ وئ او ځانونه مو د کورونا ویروس نه هغسې ساتلي وي څنګه چې تاسو ته ډاکټران وایي یا دولتي چارواکي وایي یا ځینې ډېر په زړه پورې او زړه ته رانږدې ملایان دا اعلانونه کوي چې تاسو د دې نه ځان وساتئ، دا یوه بیماري ده، د دې سره ضد نه کیږي، دا به د ساینس د لارې وهو. دې ملایانو ته ډېر ښه راغلاست وایو. نو په دې باندې مو خدای وکړي چې عمل کړی وي. زموږ پرونۍ خبره د بغدادي پیر تر دې ځایه را رسېدلې وه چې د ملک ځونډي سپین سرې مور وفات شوې وه. نو خلک جنازه سبا ته پاتې شوه، یعنی د توتکۍ د مرګ په 8مه ورځ د ملک ځونډي 80 کلنه مور مړه شوه. ملک له خیرات پرته د مور خاورو ته سپارل لویه بې عزتي ګڼله. جنازه یې سبا ته پرېښوده. جنازې ته 2,500 کسان راغلل، ملایان وږغېدل. 1 کال مخکې به لا ملایانو د خبرو په پیل او پای کې امان الله خان ته دعاوې کېدې. دا عادل پاچا یې پر ځمکه د خدای د عدالت سیوری ګاڼه، خو پیر بغدادي خپل کار کړی و. اوس ملایان پر پاچا تیز ورتلل. له نوم سره یې د غازي ټکی نه یاداوه. یوه خو ان پاچا د کوپر پر څنډه ولاړ لیده. له مانه د خبرو د کولو هیله وشوه، ضرورت مې نه لید. کومې خبرې چې به ما کولې نورو وکړې، خو بیا مې هم یوه خیالي کیسه ورته تېره کړه. ومې ویل چې څو ورځې مخکې د شور بازار حضرت صاحب مبارک نور المشایخ امان الله خان ته ورغلی و، ورته ویلی یې و چې په کابل کې عیاشي ډېره شوې ده، چاره یې وکړه. خو دا خبره پر پاچا بده لګېدلې وه. مبارک یې 300 روزه په تشناب کې بندي کړی و، یعنی د شوربازار پیر یې بندي کړی و. د شوربازار حضرتان مشهور ول، خلکو نالیدلي پیژندل، ټولو ژړل. یعنی دته د جنازه کې څومره خلک ناست وو، د چې کله دا خبره وکړه ټولو ژړل. خبرې مې را لنډې کړې. ومې ویل چې نور وخت مه تېروئ، جنازه هدیرې ته یوسئ، تر دې زیات د مړي ساتل حرام دي. غرمې ته کتار ولاړو خلکو د لاندې ډوډۍ سلګونه کاسې یو بل ته ورکولې. دا کاسې د جومات تر مخ لوی فرش شوي میداني ته تللې. له کاسو مړه تاوونه پورته کېدل. ورځ مې ستړې تېره کړه، خو د ملک ځونډي کور ودان په غم کې هم د پیر هوساینه په یاد وه. شپې ته پاتې شوي له لیرې ځایونو راغلي خانان او ملکان یې د خوب لپاره په کورونو تقسیم کړل. د مکتب د کتابونو د یادولو لپاره مې تر دې ښه وخت نشو موندلی. سهار وختي مې د دروازې پر سر له ایښي قرآن شریف 9 جامې ټوټې خلاصې کړې. بیا مې د جاسوسۍ د وسایلو له خلطې یوه سپرې راواخیسته. دا سپرې د اوښکو د بهېدو لپاره وه. 1 پاو به له سرو سترګو رڼې اوبه تلې. له لمر ختو سره د پښو دربی شو. میلمانه د چایو لپاره کوټې ته راتلل. سپرې مې سترګو ته ونیوله. له فیش سره مې سترګې وسوځېدې. څادر مې پر سر راکش کړه. غلی کښېناستم. دروازه خلاصه شوه. د سلام اوازونه راغلل، خو زه سونګېدم. د ملک ځونډي حیرانه غږ مې واورېد. له قدمشاه یې د خیریت پوښتنه کوله. خو قدمشاه ورته وویل چې پیرګل له نیمې شپې راهیسې همداسې ژاړي. له نیمې شپې خو نه ژاړي، همدغه اوس یې په سترګو سپرې ووهله که نه.
خو دوی اوس درواغ وایي چې له نیمې شپې همداسې ژاړي. پر ځنګنو مې لاسونه ولګېدل، د ملک ځونډي غږ مې واورېد. قربان دې شم، څه خبره ده؟ څادر مې لرې کړه، د ملک ځونډي سترګې رډې راوختې. ورو یې وویل ولې ژاړې؟ یو دم په احساساتو راغی. چا خو به نه یې خوابدی کړی؟ راته ووایه ښځه راباندې طلاقه که د ژوند څه کرانه وکړي. ناستو کسانو ته مې وکتل، له ویرې ډکې حیرانې سترګې یې راته نیولې وې. یعنې ټول حیران وو ولې چې پیر صاحب ژاړي، دا ولې څه خبره ده؟ ډیوډ جونز ژاړي که نه، خو د دوی لپاره پیر و. ناستو کسانو ته مې وکتل، له ویرې ډکې حیرانې سترګې یې راته نیولې وې. په غریو کې مې وویل مه پسې ګرځه، کومه خبره نه ده. خو ملک ځونډي کله پرېښودم، د پیرګل ژړا وړه خبره نه وه. په خواره خوله یې وویل قربان دې شم، زړه مې چوي، راته ووایه دا سرې سترګې خو دې بې څه نه دي. ومې ویل په دې وړه کوټه کې د کتابونه څه کوي؟ هغه د مدرسې لپاره، د سکول ښوونځي لپاره امان الله خان په کلیو ملکانو ته کتابونه لږلي وو چې په راتلونکي پسرلي کې به په ښوونځیو کې درسونه شروع کیږي. هغه کتابونه یې د میمانخانې په یوه وړه کوټه کې لیدلي وو. نو اوس غواړي چې د هغو په خلاف، د تعلیم په خلاف، د کتابونو په خلاف پروپاګنډه وکړي. قربان دې شم، زړه مې چوي، راته ووایه دا سرې سترګې خو دې بې څه نه دي. ومې ویل په دې وړه کوټه کې د کتابونه څه کوي؟ ټولو یو بل ته وکتل. ملک ځونډي په خواره خوله وویل تر تا مې ځار کې، دا خو یې دا څو میاشتې مخکې له کابله راوړل. ویل یې چې د څړموني پسرلي په اوله میاشت کې به په کلي کې مکتب جوړیږي. یوازې موږ نه، ټولو کلیو ته دا اول او دوهم صنف کتابونه راوړي دي. ټنډه مې تروا کړه، تاسو قرآن شریفونه غواړئ که د مکتب کتابونه؟ ټولو یو بل ته وکتل. یو دم مې وژړل، ژړا مې تیزه کړه. په کوکو کې مې وویل، یعنې په تیزه ژړا کې مې وویل بېګا مې قرآن شریفونه په خوب لیدل، د کلي له کورونو یې منډې وهلې. مخې ته یې ودرېدم، ورته ومې ویل چې څه خبره ده، ولې کلی پرېږدئ؟ دوی په دې وړه کوټه کې ایښي د مکتب دا کتابونه یادول. ویل یې چې زموږ او د کوپري کتابونو نه سره کیږي. خواست مې ورته وکړه، ومې ویل چې دا خلک تک سپین مسلمانان دي، پیران مني. خیر دی، زه به یې پوی کم، که یې خبره نه منله لاره خو مو چا نه ده نیولې. بس په سخته مې راوګرځوه. ملک ځونډي د وره سر ته وکتل، سترګې یې رډې راوختې. پوهېدم چې په ذهن کې یې څه ورګرځي. پورته یشی قرآن شریف به خامخا د تېښتې پر وخت خپلې جامې لرې کړې وي. د پزو سونګا راغله، ناستو کسانو ژړل. ملک ځونډي په بیړه ولاړ شو. قرآن شریف یې تر ډېرو په خپل ټټر پورې ټینګ نیولی و. توبې یې ایستې، ژړل یې. وروسته یې یو دم چیغه کړه باران، یعنې د ده یو مزدور و. یو خیرن ځوان راغی، له جامو یې د خوشحایي بوی ته. ملک ځونډي وویل د هلک ته که نه، هله 2-3 نور مزدوران هم در سره که، همدا اوس به لا وړې کوټې ټول کتابونه باسي. خیرن ځوان په خواره خوله وویل د کور کوټه ته یې یوسو. ملک چیغه کړه وکمکله، کور ولې بې برکته کوي؟ چرته یې وغورځوه. په ناستو کسانو کې یوه چاغ سړي وویل ملک صاحب دا کتابونه ما لیدلي، بسم الله پکې لیکلې ده، د خدای او رسول له نومونو ډک دي، ګناه لري. که زما منې په اوبو کې دې واچوي. د ملک ځونډي ټنډه لا پسې تروه شوه. همدا څو ټکي یې هم د اعتبار لپاره پکې راوستي دي. هر چېرته چې یې وړې مقصد له کلي یې ورک کړئ.
یو بل ډنګر سړي وویل ښه خبره ده دا کتابونه یې موږ ته هم را لېږلي دي ورک به یې کو خو له حکومت سره به څه کوو ملک ځونډي څو ځله خپل سر وخوځاوه ټنډه یې تروه شوه ورو یې وویل هی هی له ایمانونو خلاص یاست له خدایه نه ویرېږئ له حکومته مو زړونه چوي ښځې خو نه یاست لونګۍ مو تړلي تر دې به بله کومه سخته ورځ در باندې راځي چې قرآن شریفونه مو له کورونو تښتي وایم که یې څه ویل وچې پردا تندي ولئ مردار یې کوي تر دې بله لویه غذا به چیرې پیدا کوي وړه کوټه په همهغه ورځ له کتابونو تشه شوه ډیوډ جونز لیکي لومړی واورې غرونه سپین کړل دوهم ځل اوارۍ ته راغله درېیمې ورېده د کلیو لارې وتړلې یعنی تر درېیمې ورېده د کلیو لارې وتړلې ژمی په مزو روان و ګرمه بخارۍ د لاندې او چرګانو غوښې میلمستیاوې او خوبونه بس څو ځله د سویانو ښکار ته هم لاړو په واوره کې به د سوی پلونه اسانه موندل کېدل په پلونو پسې به مو ګامونه واخیستل سوی به منډه کړه خو ملک ځونډي کلیوالو ته ویلي وو چې پام تازیان به نه ور پرېږدئ د پیر صاحب باید پام غلط شي کوم سوی چې به د پیر د ټوپک له ګولۍ روغ ووت بیا به تازیانو منډې پسې وهلې د ښکار سویان به ډېر ول خو د پیر صاحب ویشتلی سویان به همهلته ټوک ټوک شول یوه ټوټه غوښه به یې د تبرک لپاره کورونو ته وړل کېدله د ژمي د وروستۍ میاشتې په پای کې واوره ټوله شوه خلک بیا رامات شول ان د کرښې د ها غاړې قبایل به هم دم او دعا ته راتلل یعنی وزیرستان ته اشاره ده تقریبا یو مازدیګر په جومات کې ناست وم چې راجندر راغی راجندر عیسوي و په ملتان کې د بریتانیې په پوځ کې لویه وظیفه درلوده د وارخطایۍ خبره نه وه بغدادي پیر ته ډېر کسان راتلل یو یې هم راجندر یعنی وارخطا نه ومه لاس مې د ښکلولو لپاره ور وغځاوه راجندر ټیټ شو ناڅاپه مې ټول ځان ورېږدېده د راجندر له غاړې په ژیړ ځنځیر پورې پیلی غټ صلیب راوځړېد د عیسویانو هغه نشانه د جمع غونته کې صلیب وایي هغه ځنې راوځړېده خلکو ولیده په سترګو مې اشاره ورته وکړه خو ساده راجندر زما پر لاس راپرېوت صلیب نو د پټېدو شی نه و هر څوک چې د ډیورنډ تر کرښې اوښتي ول کلیساوې به یې خامخا لیدلې وې لومړی مې یو ټیټ غږ واورېد نصارا دی بیا ګنګوسې شوې وروسته یوه ناره کړه کافر جومات ته راغلی دی چیغې شوې په سلګونو سترګې رډې راوختې ملا صاحب نه وړه ملا صاحب نه وړه نه یې راوړه وار له واره یې د راجندر د وژلو فتوا ورکړه ملامت نه و کافر جومات او دا ځای چې دا سړی یې نه وای مړ کړی نو څوک به یې واژه لنګي مې ولړزېدل له پښو مې د ولاړېدو سیکه ختلې وه طاقت قوت راجندر ته لاسونه ور ولوېدل د سترګو په رپ کې وارخطا راجندر هوا ته پورته شو چیغه مې کړه ودرېږئ د راجندر پښې پر ځمکه ولګېدې په مخ کې یې ټکی وینه نه وه پاتې یو دم مسک شوم ومې خندل ومې ویل تاسو خو یو ځل په خبره ځانونه پوه کړئ یوه په غوسه وویل قربان دې شم پوه یو د خدای دشمن مو د خدای په کور کې ونیو ومې خندل چا ویل چې پوه یاست په هیڅ هم نه پوهیږئ دا سړی د خدای دشمن نه د خدای دوست دی حیرانې سترګې راواوښتې ولاړ شوم راجندر ته مې کلکه غېږه ورکړه ټنډه مې ښکل کړه تر څنګ مې کښېناوه ورته ومې کتل مسک شوم ومې خندل ومې ویل مبارک 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 د ټولې خولې وازې پاتې شوې ومې ویل د چا اول سمه وي د چا اخره
خو د دې سړي زړه په اخره کې له نوره ډک شو. بیګا لنډکی راته وویل چې قربان دې شم، ستا یو لیکلی کتاب په ملتان کې د یوه کافر په کور کې رانه لوېدلی و. کافر ولوست، اوس را روان دی، د لارې سختو ته یې ځان ورکړی دی، غواړي چې ستا تر مخ ایمان راوړي. یعنی څنګه یې بچ کړو راجندر. خلکو په حیرانۍ را کتل. راجندر په پښتو نه پوهېدو، په انګلیسي مې ورته وویل احمقه نو دومره اشتباه، دومره تېروتنه. غلی شوم. ملا ته مې وکتل، ومې خندل. بس مولوي صاحب سړی تیار دی، کلمه ور وښیه. د ټولو سترګې وځلېدې. د وارخطا راجندر غوږ ته مې خوله ور نږدې کړه. که غواړې چې ژوندی پاتې شې نو یوه خبره واوره، څه چې دا سپین ږیری وایي پسې تکراروه. کلمه وویل شوه. جومات د الله اکبر چیغو پر سر واخیست. له هرې خوا مبارکۍ راتلې. بیا د نوم وار شو. راجندر ته یې عبدالرحمن نوم وټاکه. خلک خوشحاله ول. نوي عبدالرحمن ته یې مبارکیانې ورکولې. راجندر ته مې وکتل، وویل تر اوسه مې لا زړه ځای ته نه دی راغلی، یوه سزا باید ووینې. یو دم مې ناره کړه، د عبدالرحمن جامې مو څنګه هېرې دي؟ د خلکو تبرک ته ورپام شو. لاسونه ور ولوېدل. راجندر چغې کړې. څر شو. 2 دقیقې وروسته لوڅ لغړ و. ان یوه عمر خوړلې بوډا یې نیکر هم کشاوه، خو ما منع کړه. وارخطا راجندر مې په خپل څادر کې پټ کړه، خو ډېر ژر نوې لونګۍ له سنیو اوبدلې کوټ پټو او جامې ورته راغلې. مخصوصاً مې کوټې ته بوت. راجندر د خپل بوټ له تلي یو کوچنی کاغذ راوایست. چانسلر لیکلی و، یعنی یو خط یې ورته راوړی و. چانسلر لیکلی و چې په کابل او غزني کې زموږ 2 جاسوسان اعدام کړل، پانسه یې کړل. خبرې د یو څه پستې کا، خو که بیا هم کوم خطر وینئ ځانونه راوباسئ. له قدم شاه سره مې مشوره وکړه. ویې ویل چې ستړی یم، ماشومان مې یادېږي، خو 1-2 میاشتې نوره پاتې کېدا مو په ګټه ده. یو ځل باید تر سرې غونډۍ هم ورشو. د ویډیو پر وخت مې راجندر ته وویل چې بچو ودرئ، سهار به د کلي نایي راوغواړم، د سنتېدا کار دی لا پاتې دی. وارخطا سړی مې پښې ته راولوېد. تر ډېرو یې زارۍ کولې. سوزان د خپل غور نیکه د کتابچې پاڼې سره وروستې. کوټې ته لاړه. پلار، مور او ورور یې ټلویزیون ته ناست ول. تر ویدېدو مخکې یې بیا کتابچه خلاصه کړه. ډیوډ جونز لیکلي ول. بیا ډیوډ جونز خبره کوي. د هوا په ګرمېدو سره بیرته سمڅې ته لاړو. د دم دعا بازار لا سره تود شو. د بغدادي پیر د کراماتو آوازه تر کلا ته هم رسېدلې وه. خلکو په شپو ورځو مزل کاوه. ستړیا به یې ګالله، ځانونه به یې تر پیره را رسول. یوه ورځ په لومړی ځل 4 افغان پوځیان راغلل. مشر یې تک سپین مخ او اوږده توره ږیره درلوده. سمڅې ته د راختو په وخت یې د ټوپک کنداغ له راوتلې تیږې سره ولګېد. تر ډېرو یې د ټوپک کنداغ ته کتل. بیا یې سپینه ټوټه پرې تېره کړه. پورته راغی. ستړي مشي توده وه. ویې ویل چې ژمی د کرښې په یوه قرارګاه کې تېر کړه. ګردیز ته زما د لیدو په خاطر یې لاره راکږه کړه. مشر اوږدې خبرې وکړې. د شور بازار د حضرتانو په صفت نه مړېدو. وروسته یې د امان الله خان خبرې راواخیستې. ښه زړه یې نه ترې درلود. ترکیې ته د زده کړې لپاره د افغانانو نجونو په لېږلو خواشینی و، دا فوجي کس. خو امان الله خان پوه او مدبر انسان یاد کړه.
د پاچا په دیندارۍ او هیواد پالنه کې مې شک نه درلود. د پوځیانو له تلو وروسته قدمشاه را په غوږ شو، ویې ویل چې دې سړي هسې هم په پیر او فقیر باور درلود. له امان الله خانه د دې سړي د زړه د تورېدو لپاره ښه موقع وه، خو تا برعکس د پاچا صفت ورته وکړه. قدمشاه ته مې وویل چې دومره مه ساده کېږه، له دې سړي ویره پکار ده. قدمشاه په حیرانۍ راته وکتل، ومې ویل په کرشه کې پرتې افغان پوځي قرارګاوې دومره امکانات نه لري چې د ژمي په څیله کې دې دا سړی داسې پاک او تک سپین ترې راووځي. بله دا چې د دې مشر د ټوپک پر کنداغه خوا بده شوه، معنا بیت المال ته صادق دی او پر وطن یې زړه خوږیږي، نو وطن دوسته انسان یوازې وطن دوسته امان الله خان غواړي. غلی شوم، ومې ویل دا سړی دستوري را لېږل شوی و، نور مو دلته پاتې کېدا خطرناکه ده. خو د قدمشاه زړه ته نه لوېده. ویې ویل چې زموږ په کار کې ډار نشته. یوه اونۍ وروسته له پېښوره یو کوچنی کالټن راغی، یو پیټۍ راغله. کالټن راغی، خلاص مو کړه، حیران شو. د امان الله خان او ملکې سوریا له لوڅو عکسونو ډک و. د کارتن راوړونکي راته وویل چې دا عکسونه له لندنه راغلي دي، د پاچا او ملکې څېرې یې را اخیستې دي، د نورو کسانو پر لوڅو بدنونو یې ایښي. بیا له همدې عکسه نور عکسونه اخیستل شوي دي، یعنی فوټوشاپ دی. دا عکسونه په دومره مهارت جوړ شوي وو چې جلکاري یې په اسانه نه ښکارېده. په لومړی ځل مو دا عکسونه یوازې شناختهو ته ورکول، بیا مو تر وردګو، غزني او زابله پورې ولېږل. خلکو به توبې ایستې. اوس پاچا او ملکه د کوپر پرژي نه کوپر ته ورلوېدلي ول، یعنی د خلکو په نظر کې. یو سهار یوه بل جاسوس د چانسلر خط راوړ. سترګې مې رډې راوختې. چانسلر لیکلي وو چې ځانونه راباسئ. لارنس چې د پیر کرمشاه په نوم یې ځان نومولی و، له اسنادو او شواهدو سره ونیو، اعدام یې کړو، پانسي ورکړه. په همهغه ساعت مو د جاسوسۍ وسایل او پاتې دوا په خلطه کې واچول. قدمشاه ته مې وویل چې په تیاره کې به له دې ځایه ځو، خو قدمشاه یوازې یوه بله شپه غوښته. ویل یې چې نن بېګا به د سرې غونډۍ خزانې ته ورشو، سبا ماخوستن به له دې ځایه پښې سپکې کړو، خو ما ونه منله. نور نو په افغانستان کې یوې ورځې پاتې کېدا هم خطر درلود. په تیاره کې د باندې راووتو، سپوږمۍ وه. په احتیاط لاندې لاړو. له سماوارونو خرهاری، د ناروغانو ځګیروی او د یوه ماشوم ژړا راتله. یعنې لاندې د څمڅې سره، لاندې د چینې سره دوی سماوارونه جوړ کړي وو، ډوډۍ پخولې، کوټې جوړې، خلک به پکې پاتې کېدل که نه. وایي له هغې څخه دا اوازونه راتلل. ښه، آسونه مو تر کیزو ونیول، پلی ورسره تلو، یعنی په پښو ورسره روان شو د آسونو سره. پر ډبرو د آسونو د نالونو د لګېده غږونه مې تر زړه تېرېدل، یعنی چې خلک وانه وري. د عصمت دغه کې چې پراته خلک دي په دې کوټو کې، که دا راویښ نه شي یا به وایي چې چېرته ځئ پیرانو. یو دم له ونو ګڼ کسان راووتل. په غره کې زوروره چیغه راوګرځېده، شور ونه خورئ. زړه مې پښو ته ولوېد. 12 پوځیانو منډه راواخیسته. څو چې مو ځانونه خوځول، تر لاسونو مو پړي تاو شول. دا هغه چې دوی ته پوځیان راغلي وو که نه، چې موږ په تا مین یو، ته پیر یې او امان الله خان سم سړی نه دی، کفر ته یې شاکه مخه کړې ده. نو دا هغه فوجیانو دوی ته په دې ځنګل کې پټ وو، د افغان فوجیان د خفیه. ښه، لاس تړلې چینې ته راوستو. خلک له بلو څراغونو سره راووتل.
خو بولې سترګې له حیرانۍ ډکې وې. سمڅې ته یې بوتلو. یوه پوځي څراغ ولګاوه، بل د بوجۍ خوله ځمکې ته کړه. له کړنګ سره لاوډ سپیکرونه، سیمان، سپری، تارونه، دوا، رنګارنګ ګروپونه ولوېدل. یوه له ونې لوړ پوځي ورو وویل: ډیوډ جونزه، 3 شپې مو په ونو کې درته تېرې کړې. د نورو جاسوسانو راتګ ته ماتله وو، خو تا د تېښتې لپاره ډېره بیړه وکړه. غلی شو، دیوال ته ور وګرځېد، لاس یې پرې تېر کړه. ویې ویل: ډېر وخت نه دی پرېوتلی، ړنګ یې کړئ. یوه پوځي د دیوال د سر تیږې ته بورچه ونیوله. تیږه په سخته راجلا شوه، خو نورو تیږو دومره زحمت نه غوښت، په اسانۍ لاندې رالوېدې. سمڅې ته ګڼ خلک راغلل، د ټولو سترګې رډې راختلې وې. یو رېږدلی زوړ غږ راغی: څه خبره ده؟ له ونې لوړ پوځي وویل: دا سړی پیر نه، انګریز دی، ګردیز ته یې بیایو. خلکو یو بل ته وکتل. بوډا چیغه کړه: سپینې پښتنې خو مو په پیرنګیانو ته ورولېږلې، شرم نه لرئ؟ اوس مو د خدای په دوستانو پسې هم راخیستې ده. پوځي ټیټ شو، د افغان پوځي ټیټ شو، لاوډ سپیکر یې راپورته کړه. ویې ویل: دې سړي دوکه درکړې، هیڅ کرامات نه لري، دې ته لاوډ سپیکر وایي. لاندې به یې ستاسو خبرې اورېدې، دلته به یې ستاسو نوم اخیست. سوچ، انګریز دی، د پاچا د بدنامولو لپاره کار کوي. یو ډډ غوسهناک غږ راغی: کوپر مه وایه، په پاچا کې نو څه پاتې دي؟ له خپلې ښځې سره یې لوڅ لپړ عکسونه اخیستي دي، یعنې لوڅ لغړ. کوپر مه وایه، په پاچا کې نو څه پاتې دي؟ شه. بل سړي وویل: پاچا خو نه خدای مني نه پیغمبر، اوس پیران هم نه دي ترې پاتې. پوځي خوله خبرو ته جوړوله چې بوډا وویل: نور خانه، د پیرګل لاسونه ور خلاص که، که نه نو دا سمڅه به راباندې را پرېوځي. یو قوي ځوان مخکې راغی، خو پوځي یې پر ټټر لاس ورکېښود. بوډا چیغه کړه: اتاګوله بړېڅه، خدای نوره، تاسو هم ځانونو ته نارینه وایاست؟ د پیرګل تړلي لاسونه مو څنګه لورېږي؟ څو کسان را مخکې شول، خو پوځیانو ټوپکې ورته ونیولې، ځای پر ځای یې ودرول. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: وځئ! خلک شاته شول، د سمڅې په خوله کې ودرېدل. دیوال ړنګ شو، ګڼ پوځیان مخکې لاړل. تر یوه ځایه د څراغ رڼا ښکارېدله، بیا ورکه شوه. خو شیبه وروسته بیرته د سمڅې دیوالونه ژېړې رڼا ونیول. دقیقه وروسته یې د عبدالله وچ شوی جسد، اخبارونه، مجلې پر غولي کېښودل. یعنې عبدالله جسد یې راویستو. په ونه لوړ پوځي مې تر مخ ودرېد. ورو یې وویل: دا ځوان څوک و؟ غلی وم. یو دم یې پر ژامه سوک راکړه، ولوېدم. له خولې مې وینې داره وکړه. چیغې شوې، خلکو ډبرې ور واخیستې. یوه پوځي اخ کړل، ولوېده. نورو هوایي ډزې وکړې، خلک ودرېدل. سمڅه د سوځېدلو باروتو بوی ونیوله، یعنې ډزې پکې وشوې. په خلکو باندې ډزې وکړې هوایي. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: که څوک یو ګام را مخکې شو، خون یې پر خپله غاړه. غلی شو، ویې ویل: او سادهګانو، له پیرګله پوښتنه وکئ چې دا مړی دلته څه کوي. بوډا په غوسه وویل: کوپر مه وایه، له پیرګله به څنګه پوښتنه کوو؟ پیریانو به راوړی وي. د پوځي ټنډه لا پسې تروه شوه. له دې ځایه ورک شئ. بوډا وویل: پیرګله، دا خلک په سمه نه پوهېږي، ولې ماتله یې؟ ړندکی را وغواړه، دا د کوپر زامن به شنه لمبه کړي. پوځي توپانچه را وایسته، ډز شو. د بوډا پښو ته نږدې نرۍ دوړه پورته شوه. شیبه وروسته یې لاس تړلی پر اسانو کېنولو، خو تر موږ مخکې څو کلیوالو د خپلو اسانو یعنې آسونو تشو ته پوندې ورکړې. په تیاره کې ورک شول. ټوله شپه مو مزل وکړه. سپېده چاود یوې تنګې درې ته ورسېدو.
چوپه چوپتیا وه، یوازې د آسونو د پښو ټکا اورېدل کېدله. کله کله به یوه مرغۍ هم وچوڼېده. یو دم سخت شو، له ټک سره د مخې پوځي ولوېد، ډزې شوې، له ډبرو سره سوکې بادېدل. یعنی اوس هغه کلیوالو ډزونه پې شروع کړل، ولې چې افغان پوځیانو دغه جاسوسان غوښتل چې ګردیز ته یوسي. خو کلیوال فکر کوي چې نه، دا پیران دي او امان الله خان د اسلام او پیرانو خلاف دی، نو ځکه کلیوالو خپل ټوپکې راویستې، په دې پوځیانو ډزې کوي ترڅو دغه پیران آزاد کړي. جاسوسان ډیوډ جونز. شیبه وروسته یې یو دم سخت شو، له ټک سره د مخې پوځي ولوېد، ډزې شوې، له ډبرو سره سوکې بادېدل. پوځیانو مورچې ونیولې، آسونه وشڼېدل، د ټوپکو له خوله سرې غوړنجې راوتلې. د آس تشو ته مې د بوټونو غبرګ تلي سیخ کړل. آس منډه واخیسته، شاته مې وکتل، قدم شاه راپسې و. یعنې دوی اوس منډه کړل، ځانونه یې وباسي. یو دم مې په شی اوږه کې نرۍ څړیکه تېره شوه. آس ولوېدو، پر لویو ډبرو ورغلم. سر مې پر تیږه ولګېده، پر ځان ونه پوهېدم، یعنې ګولۍ ورباندې ولګېده. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، په کنډواله کې وم. اوږې ته مې وکتل، تړل شوې وه. د قدم شاه غږ راغی، یعنې قدم شاه غږ ورباندې وکړه، زړه دې مه خوره، ګولۍ وتلې ده. شاوخوا مې وکتل، د کنډوالې پر ړنګو دیوالونو ګڼ مول وهلي کسان ناست ول. یعنې اوس د دوی پیره کوي. دوی اوس د پښتنو د مریدانو خپل کورونو ته راوړي دي که نه. حاجي پاینده خان راغی، خوشحاله و. له پیر سره د مرستې او 5 افغان پوځیانو د وژلو په خاطر یې ځان په جنت کې لیده. 5 پوځیان دوی شهیدان کړي وو. نو دا ملک چې راغی حاجي صاحب، نو دوی فکر کاوه چې بس د پیرانو په حق کې مو پوځیان مړه کړل، نو موږ لکه جنتیان یو. له پاینده خانه مې د نورو پوځیانو پوښتنه وکړه. ټنډه یې تروه شوه. د نورو پوځیانو تېښتې له اضافه ثوابه ایستلي وو. بیا یې په خواره خوله د سپینو ګلانو شیره وغوښته، خو ما ورته وویل چې د ړندکۍ پیرې راوړې شیره مو له لاسه ووته. شیره په کڅوړه کې وه. د پاینده خان تندی وغوړېد، په لوړ غږ یې د خلطې د راوړلو امر وکړ. یوه له ونې ټیټ سړي خلطه راوړه، خلاصه مې کړه. د جنسي قوي د ډېرېدو د ګولیو سلامت پاکټ مې ورته ونیو. پاینده خان په حیرانۍ راته وکتل، خو نور د دې خلکو غلطېدا په دې نه ارزېده چې خپل ماغزه وخورم. لنډه مې ورته وویل چې ړندکۍ پیرې ترقي کړې، اوس له سپینې شیرې ګولۍ جوړوي. 2 شپې مې د حاجي پاینده خان د کور په کوټه کې تېرې کړې. هیڅوک نه و خبر، یوازې پاینده خان مې لیده. سهار وختي به یې له لندو ویښتو او تورې کړې ږیرې راڼه څاڅکي څڅېدل. په 3م ماخوستن یې 2 کسان را سره کړل. دې خلکو ته پټې لارې معلومې وې. له 3 شواروزه مزل وروسته د ډیورنډ تر کرښې واوښتو. غرمه مو د انګریزانو یوې قرارګاه ته ورسوله. ډاکټر مې د اوږې ټپ وکوت. د خلطي دواو میکروبي کېدو ته نه و پرېښی. 1 اونۍ وروسته په پېښور کې د انګریزانو په نظامي روغتون کې وم. چانسلر له لاهوره زما پوښتنې ته راغی. کلکه غېږه یې راکړه. پر ټپ مې فشار راغی، خو چانسلر تر ډېرو ټینګ نیولی وم. وروسته افغانستان ته د لېږلو جاسوسانو په باره کې راته وغږېد. ویې ویل چې برټانیې افغانستان ته 4,000 کسان لېږلي دي. دا جاسوسان دي. هیواد ته په مختلفو څېرو کې تللي ول. څوک موچي وو، څوک نجار، څوک معلم، څوک تجار، څوک هم نظامي مشاور، خو تر ټولو په روحاني جامو کې لېږلو کسانو ښه نتیجه ورکړې وه. چانسلر وویل چې ان د وزیرانو په سویا زړونه یې هم له امان الله خانه تور شوي وو. بس خبره خلاصه ده،
امان الله خان پر پاچاهي مو تیل وپاشل، اوس یوازې د اورلګیت خلی غواړي. یعنی د خلکو ذهن مو جوړ کړل چې یعنی امان الله خان د اسلام پسې اخته دی، غواړي چې د اسلام وباسي له افغانستان نه په مختلفو طریقو باندې. د دې زهر نه مو د خلکو ذهنونه ډک کړل. اوس یعنی اور تیار دی، فقط اورلګیت باید ورولګي کنه، اور ورته کړو. په میاشت کې مې د وژې ټپ سره ورغی، بیا له ډیره وخته وروسته حمام ته ننوتم. یوه لویشت ژیره مې نوره څه کوله، چاړه مې پرې تیره کړه، بیا تودو اوبو ته ودرېدم، د صابون سپین ځګ تورو خیرو ونیو. چانسلر یو کال رخصتي راکړه، لندن ته لاړم. له ډیر وخت وروسته مې د هوساینې ساه واخیسته، خو رخصتي مې لا نه وه پوره چې بیرته یې لاهور ته ور وغوښتم. وار له واره مې قدم شاه ولید، دی د چانسلر د دفتر په دهلیز کې راته ماتله و. قدم شاه کلکه غېږه راکړه، یوه شېبه کښېناستو، د سرې غونډۍ خزانه یې لا نه وه هېره. وروسته مو چانسلر ولید، ټنډه یې هواره وه. چانسلر یو عکس راته ونیو، په عکس کې یو خیرن له ونې ټیټ خو قوي ځوان ولاړ و. توره ژیره یې درلوده، ګرد پټکی یې تړلی و. چانسلر ته مې په حیرانۍ وکتل. د چانسلر سترګې وځلېدې، په خوند یې وویل دا سړی به زموږ پاشلو تیلو ته د اورلګیت خلی وهي. خبره واضحه نه وه، چانسلر باید نور معلومات هم راکړي وای. چانسلر وویل دا سړی حبیب الله نومیږي، خو د سکاو په زوی مشهور دی. څو کاله مخکې په پېښور کې د یوه زرګر د پیسو سیف غلا شو. د سکاو زوی زرګري ته نږدې چای خرڅاوه. د خلکو پر ده شک راغی، ځکه دا دروند سیف له دې سړي پرته بل چا نشوی پورته کولی. خو د سکاو زوی وتښتېد. 2 کاله وروسته په پړاچینار کې د غلا په تور ونیول شو. هغه وخت د پړاچینار د قرارګاه مشر راته وویل چې دا ساده سړی د امان الله خان ډیر ضد دی، ګڼ غله پرې راټول دي، له دې سړي ډیر کار اخیستی شو، یعنی د بچه سکاو نه کنه. دا خبره مې خوښه شوه. د بند 11مه میاشت یې لا نه وه تېره چې خوښه یې مو کړه. یو څه مو نور هم وپړساوه. په لار کې د انګریز لخوا یوه جوړ شوي ملنګ ورته وویل، یعنی ساختګي ملنګ وویل چې دی به یو وخت د افغانستان پاچا شي. د سکاو زوی د کابل کلکان ته لاړ، غلاوې یې شروع کړې. کله کله به یې پر حکومتي کاروانونو هم برید کاوه. دې سړي په کم وخت کې ډیر ملګري پیدا کړل. خبره تر امان الله خان ورسېده. د سکاو زوی یې په پوځ کې شامل کړ. امان الله خان په پوځ کې دی شامل کړ چې ممکن سړی شي. خو دې سړي په همهغه لومړیو کې یو پوځي افسر وویشت، بیرته غره ته وتښتېد. پاچا یې پر سر انعام وټاکه، خو د سکاو د زوی سر دومره اسانه کار نه دی. په دې سړي پسې د شور بازار حضرتان ولاړ دي. اوس یې ګڼ خلک طرفداري کوي. بس ملګرو په دې ځای به یې ودروو. مخکې خبره به بیا بل وخت وکړو. 160 صفحې ته راغلو. مننه ملګرو. دغه شی چې بیا وینئ له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په لوی خدای مو سپارمه. له کرونا مریضۍ نه ځان وساتئ، خپلو منځو کې فاصله وساتئ، لاسونه بیا په صابون پرېولئ، له سپین ږیرو نه له سپین ږیرو پلرونو او نیاګانو او میندو نه ماشومان لرې وساتئ. هغه یو څه ځان ته کوي، ولې چې سپین ږیري ډېر زر متضرره کېږي. مننه. د لوی او هوسا افغانستان په هیله په لوی خدای مو سپارمه. مطالعه وکړئ، تاریخ ولولئ، ژوند وکړئ.